السلام علیکم. یو ډیره عجیبه او الارمینګ ویډیو ما وکړه کم چې د یو شمس ممند انکر دی هغه سره ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه کړی ده او په هغه کې هغه د دې اپریشن حوالې سره یو ډیر لوی الزام په تحریک انصاف لګولی دی او هغه دا ویلي دي چې دا کم اوس طالبان دي کاروایانې کوي دا د تحریک انصاف طالبان دي او د دوی خلاف به کاروایانې کیږي او دا صورتحال دی. ډیرو خلکو دا د شک اظهار کو چې دا د دې مقصد دهشتګردۍ سره سیاسي دی او په دې وجه د خیبر پښتونخوا عام عوامو او سیاسي پارټیانو د دې مزاحمت کړی. دویم خبر پرون په اسمبلی کې دا شوی دی چې خواجه آصف وزیر دفاع ویلي دي چې په افغانستان کې کم ټکانې دي په هغې باندې د حملو کولو زمونږ ضرورت شو نو کوو به پې. یو طرف ته مونږ وایو چې د زمونږ ملک هم خود مختاره دی، ایران چې کله په حملې کړی وي مونږ پې حملې کړی وي، نو چې مونږ په یو بل ملک باندې داسې حمله کوو نو د هغه د خود مختارۍ باندې دا حمله نه ده. درېیمه خبره ده چې زمونږ په امریکا کې کم سفیر دی، نن د وایس آف امریکا یو ریپورټ ما کتو، هغه چې کوم دی عزیز محمود مسعود خان دی غالبا کو نوم غلطیږي نو معذرت کوم، نو هغه نن امریکې ته ویلي دي چې عزم استحکام اپریشن دپاره موږ ته وړې وسلحې ضرورت دی. دا ټولې کړیانې چې میلاو کې او د امریکې دا انټرست پکې وکړي او د دې نه مخکې خواجه آصف وزیر دفاع ویلي چې کم جنګ جنرال ضیا کړی او جنرال مشرف کړی د امریکې د مفاداتو دپاره موږ د ډالرو دپاره کړی او د افغانستان د ځوانانو د وینې باندې زمونږ لاس څخه دي. دا بیانونه په اخباراتو کې دي، په دې نیټ باندې تاسو ګورئ. دا ټولې کړیانې چې میلاو کې نو د دې نه دا تاثر دی چې د دې اپریشن دوه درې مقصده دي. یو خو امریکا نه غواړي دلته کې سی پیک په پریشر واچو د هغې لارې بندې کړي، بیا هغوی دا چلو کو چې چینیان اوس د واخان په کوریډور باندې د افغانستان او ایران سره یو نوې لاره کولاوي، نو هغې دپاره لارې بندولو دپاره دا اپریشن او دا حالات خرابول دا خلک د شک اظهار کوي. بل طرف ته د بریګیډیر صاحب چې کوم د اسټیبلیشمنټ نماینده دی، ریټایرډ سړی دی، د منځ نه خبر دی، د هغه دا الزام لګول چې دا دهشتګرد د پی ټی آی دهشتګرد دي، دا ډیره ناشنا خبره ده او د دې نه بیا چې ته براډ پکچر ته وګوري نو ټول صورتحال واضح شي چې دا سیاسي خلک د خیبر پښتونخوا د دې اپریشن مزاحمت کوي او مخالفت کوي. نو د هغې وجه دا ده چې د دې اپریشن مقصدونه ډیر دي او د دهشتګردۍ سره سیاسي دي، په دې وجه خلک مخالفت کوي. د خدای دپاره پښتانه د تیر 15 کالو راسې د افغانستان د جنگ د لاسه تباه دي. زمونږ قبایلي سیمه تباه ده، زمونږ پښتونخوا تباه ده، کاروبار نشته، انډسټري ختمه شوه، خلک در بدر دي، ټیکسونه دي، مهنګایي ده، تعلیمي نظام تباه دی، د جینکو سکولونه په قبایلو کې ټولو ته بمونه کېښو، هغې ختم کړي. موږ له د تعلیم د اپریشن ضرورت دی، موږ له د صحت د ضرورت دی. که موږ بیا د امریکې د مفاداتو جنګ په دې خپله خطه کې کوو او د سیاسي مفاداتو جنگ په دې خپله خطه کې کوو، د دې به نقصان ډیر زیات وي، فایده به نه. نو د خدای دپاره د محمود خان د بریګیډیر محمود شاه صاحب چې کومې خبرې کړي دي د دې پرزور مذمت ټول سیاسي قوتونو له پکار دی. دا داسې الزام بغیر د ثبوتونو نه دا ډیر خطرناک دی او د دې بیا پته ولګي چې د دې عزم استحکام د دهشتګردۍ نه سیوا سیاسي ایجنډا ډیره ده. الله دې زموږ په دې ښکلي ګلې ګلزار ملک باندې خپل فضل وکړي چې زموږ دا فیصله ساز د دې ملک د فایدې سوچونه وکړي او ټول عمر مو د پردو جنګونو کې حصه اخیستې ده چې نور مونږ د خپل ملک د مفاداتو وکړو. هر محب وطن سړی زما غونته پریشانه دی چې څه به کېږي د دې ملک سره. پاکستان زنده باد، خو سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.